وایي سړي ورک شوی لکه دا شکونه دی خبر تاسو دلته دومره ابادي شروع کړې دي خاموش صاحب چې اوس مونږ یې څوک کړو ما ورته ویل زه په خپله کې هرسي یو ځل هغه دغه کې هغه لاره بنده وه هغه نیر لاره بنده وه هلته نه راواپس شو اصل کې دغه ټیکهدار دغه شروع کړی ټوله لوبه ستا په تا الزام دی صد خان په خیر دی وایم دا ټول الزام په تا دی وایي دا لارې وایي دا نه وایي دلته یې کړي دي وایي پلار څه په نثار روانه په داسې سخت روانه دي دې په موږ په خبرو کې باران داسې ګډوډ شي اول پوائنٹ ہے سیکورٹی کنسپٹ کا خاتمہ سیکورٹی اسٹیٹ کا خاتمہ فلاحی ریاست کا قیام مکمل جمہوری اور وفاقی ریاست تشکیل کے لیے نیا عمرانی معاہدہ دویم انتہا پسندی کی مین سیٹ کے خاتمے کے لیے جامع اقدامات کرنا اور انتہا پسندی اور دہشت گردی کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات کے ازالے کے لیے اقدامات کرنا نمبر 3 قبائلی اضلاع کے انضمام کے عمل کو تیز کرنا اور وہاں کے عوام کو قومی دائرے میں لانے کے لیے جامع اقدامات کرنا نمبر 4 پختونخوا کی معاشی اور سماجی ترقی پختونخوا کے لیے ایک مکمل معاشی پیکج کا مطالبہ جس کے نتیجے میں ماضی کی ناانصافیوں کا ازالہ ہو سکے اور صوبہ کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی ضمانت دینے کے ساتھ پختونوں کے احساس محرومی کے خاتمے کے لیے اقدامات کرنا نمبر 5 افغانستان اور سینٹرل ایشیا کے ممالک کے ساتھ تجارت کے فروغ کے لیے ایک مثبت اور واضح پالیسی اختیار کرنا نمبر 6 سماجی ثقافتی اور لسانی بنیادوں پر صوبے کی اثر نو تشکیل دا مونږ یو څو نکات ډسکشن لپاره دا حتمي نه دي دې لپاره بشر سره دا خبره وشوه هلته چې موږ ټولو پارټونه واخلو او د هغې مشترکه یو میټینګ وشي او هغې کې بیا فاینل دا شی به فاینل کړي نو په هغې سره په دې اتفاق شوی دی نور پارټۍ دې ته په کوم نظر باندې ګوري میټینګ او تاسو په دې باندې پرسیدنټ خبره وکړه خو پاکستان وزیر کسان پارټي دا خبره د وخت ضرورت ګڼي چې دا کمی په دې حالاتو کې وو هغې کې تاسو په دې یو سټپ په هغې کې واخیسته او د هغې په بنیاد باندې دا چې مخکې راغی د هغې کېږدو خو زما په هغې کې اصل تجویز دا دی چې دا کوم شي تاسو جوړ کړی دا بهترین د هرې پارټۍ ته دا ووایه ویل به کوي چې تاسو دا وګورئ د دې په نتیجه کې خپل سفارشات هم وکړئ نو هغه به دونه شي چې لکه دا به حتمي څوک نه ګڼي مشکور اوسئ موږ له نن موقع راکړه چې راشو تاسو سره دا یو څو خبرې وکړو لومړنی راتلو مقصد خو دا و چې په برسای کې مې تاسو مهرباني کړې وه او راغلې وې او دې نه مخکې هرې برسای کې تاسو موږ سره شرکت کړی دی په الیکشنو کې اتحاد هم راسره کړی دی مختلف هر یو موقع باندې تاسو راسره ودرېدلې نو موږ چې یو خو د هغې هم شکریه ستاسو ادا کړو دویم هلته کې څنګه چې تاسو مو کتل او برسای کې چې دا کوم خبره وه او بیسیک هغه کوم ټیم چې هلته کې جوړ شو هغه هم دا و چې یاره دا کوم زمونږ دې سیمې کې دا کوم مسایل دي چې په دې باندې یو پکار چې را یوځای شو مونږ د دې د حل لپاره مشترکه جدوجهد وکړی شي او په هغې حوالې سره که وګورئ نو ستاسو پارټي هلته کې موجود وه پاچا صاحب دي ورکرز پارټي وه او ولسي تحریک راغلي وو ټولو تقریبا هغه خبره تقریبا دې سره جوړېده مونږ هم مخکې نه دې کې یو کوشش هم شروع کړی وو ډېرو خبرونو خو خاموش صاحب خبر هم دی خو چونکې نور ملګري هم داسې نه زه به لږ بیکګراونډ ته او دغه ته به لاړ شم خاموش صاحب چې